بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی، خو په نننۍ خپرونه کې به د مکې مکرمې فتحه وڅیړو. کله چې د الله رب العزت دین تقویه شو او د مسلمانانو تعداد او د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شمیر زیات شو، الله رب العزت اراده وفرمایله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان دې مکې مکرمې ته ورداخل شي او کعبه شریفه دې د بتانو څخه پاکه کړي چې د خلکو لپاره د برکت او هدایت ذریعه شي، او مکه خپل هغه اصلي حالت راوګرځي چې پخوا وه او د خلکو لپاره د ثواب د ګټلو او امنیت ځای شي. خو د مکې فتحې لپاره یو تمهید دی چې هغه تمهید زه تاسو ته بیان کړم. الله رب العزت د مکې د فتحې لپاره مناسب اسباب او شرایط برابر کړل او د قریشو تعامل هم پکې مهم رول درلود. د حدیبیې د صلح د تړون په وخت دا فیصله شوې وه که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تړون کې شاملېدل غواړي او که څوک د قریشو په تړون کې شاملېدل غواړي نو کولی شي. دا فیصله هلته شوې وه. په همدې اساس د بنو بکر قبیله د قریشو سره او خزعه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په تړون کې شاملې شوې. بنو بکر قریشو سره تړون وکړ او د خزعه قبیلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تړون وکړ. په داسې حال کې چې د بنو بکر او خزعه د قبیلو ترمنځ پخواني دښمني موجوده وه. د اسلام په راتګ سره خلک د اسلام په دښمني کې مصروف او خپلې دښمني یې تر یو وخته پورې هیرې کړي. خو کله چې د مسلمانانو او قریشو ترمنځ د صلح تړون وشو نو د بنو بکر قبیلې د دې فرصت څخه په استفاده وغوښتل د خزعه قبیلې نه خپل پخوانی انتقام واخلي. د بنو بکر قبیلې څو کسانو د شپې په خزعه قبیلې په هغو وګړو باندې چې هغوی په خپلو فصلونو باندې اوبه لګولې په هغو باندې حمله وکړه. د دواړو طرفونو ترمنځ خونړۍ نښته وشوه. قریشو د بنو بکر سره د اسلحې مرسته وکړه او د شپې په تیاره کې د قریشو اشرافو په پټه په جنګ کې برخه واخیسته، تر دې چې د خزعه قبیلې حرم ته پناه یوړه او بنو بکر هم ورپسې ننوتل. د هغوی ځینو سړو ویل موږ حرم ته داخل شوي یو، د الله کور ته دلته جنګ ناروا دی. بنو بکر ویل نن ورځ د الله د حرم حرمت پروا ونه کړئ، خپل انتقام واخلئ، بیا به داسې فرصت په لاس در نشي. د خزعه قبیلې ډېر کسان یې ووژل. عمر بن سالم خزاعي مدینې منورې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی. دا د خزعه قبیلې مشر او د څه ابیاتو په ویلو سره یې د هغه تړون یادونه وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خزعه قبیلې ترمنځ وه او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام څخه یې د مرستې او کومک غوښتنه وکړه او د قریشو د وعده خلافي او د تړون ماتولو څخه یې خبر که. ورته ویلې پر موږ د شپې په داسې حال کې حمله وکړه چې موږ په خپلو فصلونو اوبه لګولې او د رکوع او سجدې په حالت کې ووژلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ای عمر بن سالمه ستا مرسته شوې ده. قریش د هغه څه څخه چې د خزعه په خلاف یې کړي په ویره کې ول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبر ورسېده، خلکو ته ویل ابو سفیان تاسې ته راځي غواړي چې د صلح تړون مضبوط کړي او وخت یې هم زیات کړي. ابو سفیان مدینې منورې ته راورسېد. مستقیما
د خپلې لور ام حبیبې رضی الله عنها کور ته چې د محمد رسول الله ښځه وه د هغې کور ته ولاړه. دا د ابو سفیان لور وه او د محمد رسول الله بیبي وه. ابو سفیان غوښتل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستره باندې کښېني، خو لور یې بستره راټوله کړه. ابو سفیان ویل لورې پوه نه شوم چې دا بستره دې ما لپاره مناسب ونه لیدله او که زه دې په دې بسترې د کښېناستو وړ ونه بللم. هغې ورته ویل دا د محمد رسول الله بستره ده او ته ناولی او مشرک یې، زه نه خوښوم چې ته د محمد رسول الله په بستره باندې کښېنې. دا مسلمانان ول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې په خپلو پلرونو او اولادونو اوچت ګڼه، هغه ته به ترجیح ورکوله. ابو سفیان ویلې قسم په الله ای زما لورې کله چې زما نه لرې شوې تا ته څه عقلي او عصبي تکلیف پیدا شوی دی. هغې ورته ویلې هیڅ کم تکلیف نه لرم، دا د رسول الله بستره ده، زما زړه نه غواړي چې ته مشرک او پلید د محمد رسول الله په بستره باندې کښېنې. ابو سفیان ډیر مایوسه شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړې خو رسول الله هیڅ ځواب ورنه کړ. بیا ابوبکر ته ولاړه، هغه ته یې وویل ځه لاړ شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما سفارش وکړه. ابابکر ورته ویلې دا کار زه نه کوم. بیا د عمر، علي او فاطمې د راضي کولو هڅه یې وکړه، هیچا هم ورته مثبت ځواب ورنه کړ. ټولو ورته ویل دا کار زموږ له سویې ډېر اوچت دی. په دې سره ابو سفیان ډېر حیران او مایوسه شو. اوس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیاری نیسي چې مکې مکرمې په لور وخوځېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسلمانانو ته د تیاری امر وکړ او خپل کار یې پټ او سري وساته. بیا یې خلکو ته اعلان وکړه چې د مکې په لور د تګ اراده لرو. د پوره او کلکې تیاری امر یې وکړه چې کلکه تیاری تاسې وکړئ. دعا یې وکړه یا الله د قریشو جاسوسان او خبر وړونکي واخله تر څو موږ په ناڅاپي توګه پرته له دې چې هغوی خبر شي مکې ته ورسیږو او په دوی باندې حمله وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په 8م کال د روژې په مبارکه میاشت کې د 10,000 مسلمانانو سره له مدینې منورې څخه د مکې په لور وخوځېد. رسول الله په مخ روان و تر دې چې په زهران کې پړاو واچو. دا د یو ځای نوم و. الله رب العزت د قریشو څخه د اسلامي لښکر خبر پټ وساته. قریش د ویرې او انتظار په حالت کې ول. مکې ته د تګ په وخت کې په لاره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی. چې کله مخې ته راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې مخ واړو، ځکه چې هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیف او اذیت ورکوه او د محمد رسول الله غیبت به یې کوه. دا لاړه د خپل تره زوی ته حضرت علي ته شکایت وکړه او ګیله یې وکړه. حضرت علي کرم الله وجهه مشوره ورکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مخې له لور راشه او هغه خبره ورته وکړه کما چې د یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته کړې وه. تالله لقد آثرک الله علیه. د یوسف ورونو یوسف علیه السلام سره خیانت وکړه او په آخر کې دا خبره یوسف علیه السلام ته وکړه قسم په الله چې الله تا ته پر موږ ترجیح درکړې ده په داسې حال کې چې موږ په غلطي کې وو. نو ابو سفیان چې د رسول الله د تره زوی و همداسې وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. تاسې نن ورځ آزاد یاست. ارحم الراحمین رب دې تاسې ته بښنه وکړي. له هغې وروسته ډېر ښه او پوخ مسلمان شو او تر آخره پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې له شرمه سر پورته نه کړ. قدرمنو اوریدونکو نور به واورو په دې هکله خو هغه د یوې دمې نه وروسته ملتیا مو وکړي. هر کال کې د هر ځای څخه راځي ورته حجان نیکبخته انسانان شفیع دی د ټولو موجوداتو ټولو ځمکونه بهتر. الله اکبر الله اکبر د ټولو موجوداتو ټولو ځمکونه بهتر. الله اکبر الله اکبر دا کور د پاک الله
ماتم دی د سرور الله اکبر الله اکبر. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر ته امر وکړ چې ټول لښکر اورونه بل کړئ. په دې شپو او ورځو کې د حالاتو د څارنې لپاره ابو سفیان راوتلی وګرځېده. عباس بن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا وایي د ابو سفیان څخه مې واورېدل چې وی ویل ما کله هم دومره زیات اورونه او دومره لوی لښکر نه و لیدلی. بدیل بن ورقا ورته په ځواب کې ویل دا به د خزعه د قبیلې خلک وي کوم چې د جنگ غیرت دلته راوستی دي. ابو سفیان ورزیاته کړه او وی ویل خزعه له دې څخه عاجز او ناتوانه دي چې دومره لوی لښکر دې چمتو کړی شي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما پې آواز وکړ چې یا ابو حنزله، یعنی ابو سفیان ته مې آواز وکړ. هغه راغبرګه کړه ته ابوالفضل یې؟ ما ورته ویلې هو. ده راته ویلې مور او پلار مې در نظار دلته څه کوې؟ عباس هم د رسول الله مخې ته راغلی. ما ورته ویل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د یو لوی لښکر سره را رسېدلی دی. په الله قسم که لاس یې در باندې بره شو نو هرو مرو به دې سر پرې کړي. حضرت عباس رضی الله عنه چې د محمد رسول الله تره دی هغه وایي ما ابو سفیان ته ویلې چې دا د محمد رسول الله لښکر دی، که د هغه لاس په تا باندې بری شو نو ستا سر به ارومرو پرې کوي. زما پسې په دې قچره سپور شه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته دې ورسوم او د هغه نه امن وغواړو. په دې سره ابو سفیان راغی. حضرت عباس رضی الله عنه وایي او ما سره په قچره باندې سپور شه. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته روان وو چې د عمر بن خطاب ځای ته ورسېدو. هغه چې ما پسې ابو سفیان سپور ولید وی ویل دا د الله دښمن ابو سفیان دی. الحمدلله چې الله پاک د کوم تړون او عهد څخه پرته زما لاس ته راوست. غوښتل چې د ابو سفیان سر پرې کړي. په دې وینا سره مې حضرت عباس وایي قچره وزغلوله. هغه هم په ډیر بیړه راپسې را روان و خو موږ ترې مخکې شو او زه سمدستي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. همدې ترڅ کې عمر رضی الله تعالی عنه هم راورسید او وی ویل ای د الله رسوله ابو سفیان زموږ په لاس کې پرېوتی دی، اجازه راکړه چې سر یې پرې کړم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما ویل ای د الله پیغمبره ما هغه ته پناه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د ځان سره خپل ځای ته یوسه. سهار یې ما ته راوله. سهار مې د محمد رسول الله خدمت ته راوست. د لیدلو سره سم ورته ویل ستا په حالت افسوس دی ای ابو سفیانه، آیا هغه وخت تر اوسه نه دی رارسېدلی چې ته په دې باندې اعتراف وکړې، ته په دې باندې اقرار وکړې چې الله یو دی او هیڅ شریک نه لري؟ ابو سفیان محمد رسول الله ته ځواب ورکه زما مور او پلار دې له تا زار شي، ته څومره مهربان، څومره کریم او څومره نږدې ملګری یې. زه په دې عقیده یم که چیرې د الله تعالی پرته بل خدای موجود وی نو هرو مرو به یې زما سره څه مرسته کړې وی، نو د الله پرته بل معبود نشته. بیا وروسته محمد رسول الله ورته وفرمیل ابو سفیان ډیر افسوس دی، تر اوسه په دې باور نه لري چې زه د الله تعالی رسول یم. په دې اړه ابو سفیان ځواب ورکه زما مور او پلار دې له تا نه قربان شي، څومره مهربان، څومره کریم او څومره مشفق یې. په دې هکله مې زړه تر اوسه په بشپړ ډول ډاډمن نه دی. یعنې د رسول الله په رسالت اقرار ونه کړ. په دې مهال ورته عباس رضی الله عنه وفرمیل خوار شي ایمان راوړه او د اسلام په لیکه کې داخل شه. د دې سره ابو سفیان په اسلام مشرف شه. د ایمان قبلولو څخه وروسته ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل حضرت عباس وایي ای د الله پیغمبره ابو سفیان داسې یو سړی دی چې له فخر او ویاړ سره ډیره مینه لري، که په دې اړه یو څه ورته وټاکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وړاندیز ومنه او وی ویل څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو هغه په امن شو او څوک چې مسجد حرام ته داخل شو هغه هم په امن شو. حضرت عباس رضی الله عنه وایي ما ابو سفیان ته وویل چې زر تر زره خپل قوم وژغوره او نجات ورکړه.
ابو سفیان په ډیره بیړه ځان مکې مکرمې ته ورسوه او په لوړ آواز یې غږ وکړ: ای قریشو، دا دی محمد صلی الله علیه وسلم د یو داسې لښکر سره راورسید چې مقابله یې ناشونې ده. یاد ولرئ، څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو هغه په امن شو، څوک چې خپله دروازه ځان پسې بنده کړي هغه په امن شو، او څوک چې حرم ته داخل شو هغه هم په امن شو. د دې سره خلک تیت شول، خواره شول، څوک خپلو کورونو ته لاړل او څوک حرم ته ننوتل. علامه ابن اسحاق رحمه الله لیکي چې په دې ورځ صفوان بن امیه او عکرمه بن ابي جهل د خندمه په سیمه کې سنګرونه ونیول او د مسلمانانو د مقابلې لپاره یې ځینې خلک د ځان سره چمتو کړل. د خالد بن ولید په مشري د مجاهدینو یو ګروپ د هغوی سره د مقابلې لپاره ورغی. د سرسري جنگ په ترڅ کې د مشرکانو تقریبا 12 تنه ووژل شول او نورو ماتې وخوړله، او همدارنګه صفوان بن امیه او عکرمه بن ابي جهل وتښتېدل. د مشرک لښکر یو ماتی خوړلی جنګیالی خپل کور ته په تیښته بریالی شو او خپلې میرمن ته یې وویل دروازه راپسې بنده کړه. میرمن یې ورته وویل هغه ستا لافې او د ستا غیرت څه شو؟ تا خو ویل زه غواړم چې د محمد صلی الله علیه وسلم ځینې ملګري ستا خادمان جوړ کړم. هغه په دې بیتونو خپلې میرمنې ته وویل انک لو شهدت یوم الخندمه اذا فر صفوان وفر عکرمه واستقبلتهم بالسيوف الململمه يقطعن كل صاعد وجمجمه ضربا فلا تسمع الا غمغمه لهم نهيت خلقنا وهمهمه لم تنطقي باللوم ادنا کلمه. که تا د خندمه صحنه لیدلې وای په کوم ځای کې چې موږ جنګ وکړ، کوم چې صفوان او عکرمه دواړه وتښتېدل، هغه وخت چې د مسلمانانو تورو د هغوی هرکلی کاوه، داسې پورې چې لاسونه او سرونه یې ریبل، داسې ګزارونه یې کول چې تا به یوازې د تورو شرنګاړی او د زمرو په څیر اوازونه اوریدل چې موږ پسې وه. که چیرې تا دا صحنې لیدلې وای نو د ملامتیا یوه خبره به دې هم ماته نه وای کړې. نو پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې ته داخلیږي، او پیغمبر علیه السلام چې مکې مکرمې ته داخلیږي هلته د عدل، د انصاف، همدارنګه د مساوات قانون قایموي. څوک په چا باندې ظلم نشي کولی. هغه د رحمت ورځ وه، د وینو تویولو ورځ نه وه. کله چې په کتیبة الانصار سعد بن عباده ابو سفیان له مخې تیرېده، ویل الیوم یوم الملحمه، نن ورځ د سخت جنگ او وینو تویولو ورځ ده، نن به حرمتونه حلالیږي، نن به الله قریش ذلیله کړي. کله چې رسول الله په خپله کتیبه کې ابو سفیان ته راورسید، ابو سفیان ورته شکایت وکړ، ویل ای رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وانه ویرېدل. سعد څه ویل؟ رسول الله ویلې څه ویلې؟ ابو سفیان رسول الله ته ویلې چې سعد ما ته داسې ویلې چې الیوم یوم الملحمه، نن ورځ د سخت جنگ او د وینو تویولو ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد وینا نامناسبه وبلله او ویل بل یوم یوم المرحمه، اليوم یعز الله قریشا ویعظم الله فی الکعبه، بلکې نن د رحمت او مهرباني ورځ ده. الله به قریشو ته عزت ورکوي او الله به د کعبې شرف او عظمت زیاتوي. رسول الله د هغه نه بیرغ اخلي او د هغه زوی ته ورکوي. کله چې پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې ته ننوت او خلک مطمئن شول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله ته ولاړه او طواف یې ورځنې وکړه. په لاس یې لینده وه، د بیت الله چاپیره او د پاسه 360 بوتان ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتان په لیندۍ وهل او دا یې ویل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق راغی او باطل محو شو، باطل ارومرو محو کیدونکی دی. بوتان یو په بل پسې پر مخې پرېوتل. کوم یوه ته به چې رسول الله اشاره وکړه هغه به پر مخې پرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې په داخل کې څه تصویرونه او انځورونه ولیدل، نو د هغې د شلولو او ماتولو حکم یې وکړه او اصحابو کرامو هغه له منځه یې وړل. په دې هکله به هم قدرمنو اورېدونکو نور واورو خو هغه په نورو خپرونو کې. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم. تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. پرې اورې انوارونه او دی
متلو دستر تاریخونو بساری دشارونو منزل د په قرآن دی او په وحو معطر الله اکبر الله اکبر منزل د په قرآن دی او په وحو معطر الله اکبر الله اکبر دا کور د بلغنا دی او وطن دی د سرور الله اکبر الله اکبر تر پاک نام دی زار شي زما روح او زما سر الله اکبر الله